بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو درنو پښتنو. زه وحید الله خان. ګرانو ملګرو سواد دی مشکومۍ کې دا مهال ولاړ یم. زما سره په څنګ کې ولاړ ډېر محترم دوست محمد صاحب چا چې په خپل کلي کې یو کمرشل ځای کې د روډ په غاړه باندې ډېره ګرانه ځمکه ده او ښه کافي غټه ځمکه هم دلته کې نن د مدرسې سنگ بنیاد کېښودی شو. دغه ځمکه حاجي صاحب صرف او صرف د الله پاک د رضا دپاره د مدرسې دپاره وقف کا. ما حاجي صاحب لږ غونده کې مجبور کړو چې زموږ سره یو دوه خبرې اترې وکړي. د دې مقصد صرف دا دی چې زموږ هغه مسلمانان وروڼه د چا چې ډېر صاحب استطاعت دي یا د جایدادونو خاوند دي نو په دې باندې د دین هم څه حق شته چې څه ځمکه ته جومات دپاره وقف کړي یا مدرسې دپاره وقف کړي یا چې بیا چا دومره وس نه رسي نو بیا چېرته چې جومات او مدرسه جوړېږي چې پای کې لږ ډېر تعاون وکړي. دوست محمد صاحب زموږ سره ولاړ دی. حاجي صاحب سره السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب یو ډېره غټه کارنامه ده. دومره کمرشل ځای کې دومره ډېره ځمکه مو مدرسې دپاره ورکړه نو د کوم ځای خبره مو په زړه کې د کوم ځای نه راغله؟ دا مې د وخت نه خبره بډې وه. دا د جومات مې مقرر کړې وه. هغه جومات چې کوم دی جوړ شو زما بل سړی مهینه شه نو خدای چې دا زما په زړه کې وه چې دا به زه د الله د رضا لپاره دې مدرسې له ورکړو نو دا مې له ورکړله. د روډ په غاړه کمرشل ځمکه ده. خلک اکثر دا اړه کې دا خبره هم ساتي چې یاره مدرسې له ورکوم راځه شاته چېرته لرې ځمکه به ورکړم. کمرشل ځای کې مو ځمکه ورکړه. خیر پېښ کې مونږ چې کومه کړله که نه دا مونږ د الله رضا لپاره کړله او ښه په اخلاص وکړله. صحیح. نور ژوند کې مو مخکې څه کړي دي؟ په ژوند کې خو غلط کارونه هم ډېر شوي دي او ښه به پکې هم ډېر شي. کاروبار ژوند کې مو کاروبار کړی دی؟ به مې چلوله. ګلګیت روډ چې د بیشام نه شروع شو نو زه سره شروع شوم. د په ګلګیت مې سر لګېدلی په سکردي مې سر لګېدلی بیا پاشم بیا د کیز ته راغلی. صحیح. که نه نو ما هغه وخت باندې دا خواريګانې کولې او اوس چې کوم دی نو اوس خو الحمدلله زامن مې را رسېدلي خپل د خیر اڅنه حلالۍ دي هغه چلی د هغې سره دي نو بس هغه ځان خپل کاروبار کې دا مې مقرر کړی چې دا یې ټوکړه پکې زما ده دا به زه الله رضا کوم. صحیح. ځمکه خو تاسو وقف کا نو زموږ ټول مسلمانان وروڼه دې وخت کې تاسو هم ګوري مونږ هم ګوري نو هغوی ته ستاسو څه اپیل دی چې لکه ټول را یوځای شي لږ لږ چنده لږ لږ امداد را یوځای کړو چې دا مدرسه جوړه شي؟ یو که چا وکړو نو انکار به نه کوو او که چا ونه کړم بیا دې خدای سره ښه وکړي خدای دې سره بیا ښه وکړي موږ به خپل کوشش کوو پرې انشاءالله. څومره څوک هم دې کې تعاون کول غواړي نو کولی شي؟ بلکل به کوو انشاءالله بلکل به کوو. صحیح. او په دې کار به کله نه شروع کېږي؟ کار خو نن دا ونې مې دې وهل دي دې سړي دې وهل دي دا ونې چې دې وهل دي کار شروع. ډېره زیاته مننه. مولانا صاحب هم دلته کې زموږ سره ولاړ دی. زه غواړم چې مولانا صاحب صرف یو دوه خبرې زموږ سره وکړي چې څوک چې جومات سره یا مدرسې سره مالي یا جاني تعاون کوي نو دین کې دای دپاره کم کم خوشخبریانې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ته بایجانه زموږ نه د دې پوښتنه وکړه د رسول الله مبارک حدیث دی من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه او کما قال. چا په دنیا کې د الله پاک د پاره یو جماعت یو کور جوړ کو د الله کور جوړ کو الله پاک بدل په جنت کې محل جوړ کی. دې د جماعت نه شو ولې دا یو دینی اداره ده. جماعت چون کې بګاون کې شته خدای دینی اداره ده. څنګه چې زموږ د ملګرو مخکې بیانات وکړو دلته به ناظره ویل کېږي او حفظ به کېږي بیا به د علم درجې پړاویږي د خلکو عقاید به ټیکېږي اعمال به ټیکېږي نیتونه به ټیکېږي او دا ټول به د دې حجې په کاته کې چا چې 19 مرلیزې ماشاءالله د دې مدرسې دپاره وقف کو ډېر غټ فضایل دي او د انسان اصل سرمایه هغه ده کومه سرمایه دې ته ویل کېږي چې انسان سره مخکې لاړه شي چې کومه پاتې شي هغې ته سرمایه نه ویل کېږي. مستقبل د انسان په مرګ باندې شروع کېږي او هغه جنت ته داخلې پورې دی. نو دغه مستقبل دی د انسان چې کم مال کم جان کم جایداد د الله د دین دپاره ولګي ډېر غټ فضایل دي د الله د پیغمبر. جی ډېره زیاته مننه. ګران ملګرو مولانا صاحب هم دغه فضایل بیان کو چې څوک چې جومات سره مدارس سره تعاون کوي نو هغې دپاره په دین کې کمې کمې خوشخبریانې دي. ګران ملګرو په سکرین باندې بره موجود د دې مدرسې د قاري صاحب کم ذموار کس چې د هغې نمبر موجود دی تاسو دوی سره رابطه کولی شئ. څوک چې څومره هم تعاون کول غواړي باید چې یا د 1 روپۍ تعاون ولې نه تاسو دوی سره خپل تعاون کولی شئ. الله پاک دې ستاسو دغه تعاون په آخرت کې ستاسو په کار راولي. ډېره زیاته مننه.